لونو نادی دود شپ سرلی زموږ د کلی جانان مدنی غرمو ندی همزار مزدی گری زموږ د کلی جانان مدنی ګلونو نادی دود شپ سرلی زموږ د کلی جانان مدنی حضرت علی صاحب له حضور جنډه ورکړه د خیبر په موقع کې باغی سرخوږی راغله وی صاحب ورځمو بشورو په کوم سرونه ته پرې کوم وینا اول د اسلام دعوت ورکړه اسلام خو به ورته بیان کړ ورته وای لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم د دې کافرانو چې د یو سړي اسلام راشي مسلمان شي دا د دنیا د هر نعمت نه غوړه دا یاد لرئ چې کافر وجل دا بنیادی مقصد نه دی که د ټول جهان کافران سړی په خپل چاړه حلال کی نو دومره ثواب نه دی لکه یو کافر چې دی مسلمان ځکه چې ټول دی په چاړه حلال که خود کوم دی ته دی ورځو دوزخ ته او چې دا یو مسلمان دی که نو دوزخ نه دی بچ که نو پیغمبران بنیادی د قتل لپاره نه راغلی د هدایت او د اصلاح ده دا قتل خو آخري حربانه چې بیت اخلاصیږي نو د اسلام په لار کې رکاوټ پیدا کوي نو علی جهاد ده کنی اول په دعوت ده په نرمه په ښه اخلاق او د دین په خوبو بیانولو نو دعوت تبلیغ دا د جهاد یو قسم ده نو دی مجاهدین دي نو که په لار دی کې ځکه په زرګونو کافران مسلمانان شو او په زرګونو فاسقان خدای نیکان کړل 100,000 جماعتونه یوازې چین کې جوړ شو او په یورپی ملکونو کې او ادارې بچی نیکان شو صالحان شو نو ښه عمل دی نو که په دې عمل په دوران کې سړی مړ شي نو انشاءالله چې خدای به د لوی شهیدانو درجه ورکړي د پیغمبر علیه السلام په قبر کې چې جمع دی نو دنیا د ژوند په شان نه د دنیا د ژوند نه اعلی ژوند دی د دنیا ژوند کې خو تکلیفونه وي مصیبتونه وي سرخوږي وي بیماری وي لوږی تندی د قبر ژوند د پیغمبر بې اندازې اعلی دی خو د هغې کیفیت موږ ته نه دی معلوم چې خدای شهیدان یادوي چې دوی ته مړي مه وایه او شهیدان جمدي دي نو د خدای په نس جمدي دي او هغه ژوند چونکې د دویم جهان سره تعلق لري هغې ته د برزخ جهان وایي نو هغه موږ لا نیوتلې او نه ترې خبر یو نه د هغې کیفیات موږ ته پته لګي یو سړی په سترګو ړوند دی ته ورته وایې شین رنګ داسې زیړ داسې سور داسې هغوی دا سور څه ته وایي او شین څه ته وایي او زیړ څه ته وایي ځکه خو د پېژندو هغه علاقه سره نشته سترګې یو سړی ماشوم دی یا د جما په خوند نه پوهېږي یی جړا دی ته ورته وایې د جما داسې خوند دی هغه به د حلوا په شان د کبابو په شان ته به ورته نه بل شان نو هغه عاجز خبر نه دی زمونږ د ړندو مثال دی که موږ د رنګونه بیان شي پوهېږو پرې نه نو چې هغه جهان ته لاړ شو بیا پرې پوهېږو نو د پیغمبرانو ژوند ډېر اعلی او مبارک دی خو د دویم جهان سره تعلق چې خدای وایي ولکن لا تشعرون تاسو په هغې نه پوهېږئ نه موږ پرې نه پوهېږو موږ ته د خپلې خېټې معلومات نشته ستا په خېټه کې ټماټر ازمیږي دا څنګه ازمیږي ساګ دې خوړلی دی او د هغې نه وینه جوړه شوه ته دې خبره نو د خېټې نه نږدې شی په انسان ته شته نه د خېټه نه نیو کوه چې لاړې ته څنګه جوړه شي میتیازې ته څنګه جوړه شي وینه ته څنګه جوړه شوه نو چې د خپل ځان نه نیو خبر د هغه جهان نه به څه خبر شي خو دا عقیده ده چې خدای او رسول څه ویلي دی هغه ټول حق دی هغې دپاره زموږ د علم ضرورت نشته چې هغه امام ترمذي نوم څه دی د امام ابو